مسلمان ته په رمضان شریف کې هر یو شی دوا کوي، فرشته ورته دوا کوي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې دا مسلمان بندا د خوب نه راپاسي، سترګې کولو کی، سترګې غړي کی، نه دغه وخت د الله د رحمت یوه فرشته راشي او دې بنده ته وایي چې ای د الله بندا پاسه پتا د الله پاک رحم وکي. دا مسلمان بندا دغه دعا واخلی د فرشتې نه او د کټ نه راوچت شي. چې کله راوچتیږي نو بستره کټ کې خوره پاتې کیږي او دې ته پورته کیږي، نو دغه بستره هم دته دعا کوي او دته وی چې زه دې پرېښودم د الله د پاره په جنت کې د ښکلې ښکلې بسترې نصیب شه. بیا چې پاسي بیا لاندې پیزار پراتی چې پیزار کې خپه سمئ نو دغه پیزار هم ورته دعا کوي، وی خدای پاک دې په پل صراط د خویدو نه محفوظ وساته. نو پیزار هم د مسلمان ته دعا وکړله. بیا دې چې ته اوبو د پاره تکل کوي چې اودس چاردام وکم که د غسل ضرورتي غسل وکم، نو چې دې کم لوخي ته لاس کوي هغه لوخي هم دته دعا کوي، وی الله رب العالمین دې په جنتونو کې ښکلې ښکلې لوخي جنتي درکي. نو د لوخو نه یې هم دعا واغشتله او بیا چې کله دې اوبه استعمال کی نو دغه اوبه ورته دعا کوي، وی رب العالمین دې ستا ټول ګناهونه معاف کی، داسې عملنامه پاکه شه لکه ستا دا بدن چې د غسل یا د چاردام په برکت پرې اوبو پاک شو. نو د اوبو نه یې هم دعا واغشتله. نو بیا د خوب جامې اغوستې وي، اوس اودس چاردام یې وکړو، د خوب جامې لرې کوي او نورې جامې په غاړه کوي. نو چې دې دغه جامې وباسي نو دغه جامې او دغه کپړې او دغه لباس هم دته دعا کوي، وایي چې تاله د الله رب العالمین په جنت کې جنتي ښکلې لباس درکي. بنده پاک لباس په غاړه که او اوس مانځه ته نیت تړي، که د فرض وخت دی که د نفل وخت دی، خو چې سم کوي نیت تړي، مخ قبلې ته کی او لاسونه پورته کی. نه چې کله دی لاسونه پورته کی او قبلې طرف ته مخ دی نو خانه کعبه هم د دې بنده په حق کې دعا کوي. حدیث کې راغلی دی وی خانه کعبه د د په حق کې الله پاک نه دعا غواړي، پروردگار د قبر او د لحد فراخه کې او لویه کې په د لحد او قبر د تنګېدو نه دی محفوظ کې. نو خانه کعبه هم درته دعا وکړله. بیا له دې نه پس الله رب العالمین دې بنده طرف ته متوجه شي، بندا ستا په حق کې مانه دعاګانې غوښتل کېږي، ستا د طرف نه دعاګانې دي او زما د طرف نه قبولیت دی، چې کومې دعاګانې ستا حق کې وشولې هغه ټولو له ما د قبولیت مقام ورکړ، ټولې دعاګانې ما قبولې کړې. نه دې نه معلومیږي چې بنده اوده دی، نو خوب یې هم د رمضان شریف د برکته عبادت دی، په عبادت کې شمارلی شي. او چې بیا راویښیږي نو دته هر یو شی دعاګانې کوي. د رمضان المبارک ढेर लुए फजाइल और ढेर ज़ियात बरक़ात थी। इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।